ما تو چې تیاری کړې کار ته دا ټول محمد د ملګرو ډوډۍ تیار شوله ډوډۍ هم ښه ډوډۍ ده زموږ د علاقې خلک دي ښایسته پښتانه دي هغه د شنې درخته دم ولیدل ماشاءالله داسې بس د الله پاک قدرت دی په دغه تر ډبره کې بالکل ډبره ده په دغه کې الله دا تر درخت د خړ کې ما تو چې تیاری کړې کار ته دا ټول محمد دغه ده ماشاءالله زموږ د ملګرو ډوډۍ تیار شوله ډوډۍ هم ښه ډوډۍ ده دا ملګري د کوټې هم پکښې دي د کشلاغ هم پکښې دي نو انشاءالله ګرد زموږ د علاقې خلک دي ښایسته پښتانه دي دوی ګر ستړي مه شئ سهال دی څنګه ښه یاست اسماعیل خان تر خوراک له مخه یو د شاټ تعارف راته وکړه سره له نامه زموږ ګډ یاران چې دي د کشلاغ هم پکښې دي د کوټ هم پکښې دي ګډ اکثریت د میډیسن سره ګډ تعلق لرو نن مو جمعې چټۍ ولا راغلي یو دا د کشلاغ دی زما ملګری دی اخو نو ګر دلتلی دي دا اسکندر دی دا جامان الله دی دا ماما دی ماما خو نو موږ وپېژندلی یو شیات خان دی دا شفیع دی دا ظفرجان دی دا پهلوان اکا دی دا محسن خان دی دا ډاکټر په دغه کې څلور د ماما خوریان دي دا عبدالباری دی ماشاءالله دا وزیر دی نو زوم دی صحیح دی مبارکیم پر دغه ویډیو کې ورکړه مبارک ده څه نو څو شپې د څه کږي او ځه بیا نو ټیک ده دا نثار احمد دی نثار احمد موږ د صاحب ګډ پروګرام ما سره رونق څه دی به نثار احمد دی صحیح دی ټیک موږ د پکنیک مالګه ده بس صحیح دی ټیک او دا نثار احمد دی نو دا دی اوس استعفا راغله نو ما چې دوی زه دا حال وکړه پر ډوډۍ چې دغه پروګرام واره ور وخوړله دا ځای و دا څنګه و دا خلک څنګه وو ښه وو کور مودان کور مودان ملګرو دغه موږ چې نن راغلي وو دا د کوټې میلمانه وو د کشلاغ میلمانه هم راسره وو نو دغه د شنو درختو له دلته وراویستل دا شنې درختې ته یې وینئ دا ځای پر ځای شنې کړي دي خو بهرحال نو خو اوس سوي دي تر ګل وتلي دي کچه دي نو حاجي صاحب هم له موږ سره دی حاجي صاحب ماشاءالله دغه د شنې درخته دم ولیدل ماشاءالله داسې بس در اوسه مې لیدلې نه وه اوس مې ولیدله ښه داسې د لرې ځای مې لیدلې ده د نږدې ځای مې نه وه لیدلې چې اوس هغه کومه پاڼه وه کوم دا چې راشنه کېږي یا دا چې کوم صحیح اول سره د کېږي دا مې نه ولیدل دا مې اوس ولیدل صحیح دی ټیک الله دې بس تا غمونه نه راکوي الله دې شاد و آباد لره ځکه له موږ که د موږ یادولو بیا به ډېر شیان ووینې کور یاد یې دغه یو شی ملګرو ته وګورئ دغه د الله قدرت دی له دغه دا یو شی ثابته سولې چې الله پاک وشي ته حفاظت ورکوي او د شي حفاظت کوي هغه په ډبره هم کوی شي دا اوس د شنې درخته ده دا بالکل په پرشه کې ده و دغه ته نه خاوره شته نه و دغه ته مځکه شته نه د اوبو یو ترتیب ورته شته هم د الله قدرت دی دا درختې دی شنې ولاړ دي علیم صاحب دغه درختې واقعي د الله شان دی اریانګي نه ده و دغه ته
او شان پر دا باندې معلومیږي چې هر ځای الله پاک و هر شي ته خپل ژوند ورکوي. الله پاک شوی وي ته زما په کائناتو کې چورت بند کړي، زما په مځکه او په اسمان کې چورت بند کړي، نو دغه د چورت ځای دی باید چې خلک هم دغه وګوري چې د الله پاک قدرت دی په دغه تر ډبره کې بالکل ډبره ده په دغه کې الله دا تر درخت چې د خړ کی